بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها، لأن العقد أوذي لتحصيل الربح. خجي باب المضاربة شروط او من مضاربة مقيدة بيان مطلقة مقيدة بيانه بلکدام بمقيده وكذا دا وس شكم بيانه. مسألة دا ذكر كي قدري مولا چه مضارب لنا دا جائز چه دا سي څوک واخلي دا سي غلام چه هغه پر رب المال ازاديږي. مثلا دا رب المال ورور دي پلاري دي زوی دي غلام دي او دای والی وجه خپل بیانې. همدغه شان یو کس په باره کې رب المال ویلي که چېرې ته ما واخیستې ته به په ما ازادې، که زه ستا مالک شوم داسې ووایه، که زه ستا مالک شوم ته به په ما ازادې. اوس مضارب دقه کسري رب المال مالک جوړېږي ازادېږي، نه دا هم نه ده صحیح. وليس للمضارب مضارب لنه ده جایز ان یشتري چې والي من هغه څوک یعتق چې ازادېږي علی رب المال باندې لقرابة د قرابت په وجه لکه د رب المال زوی والی ورور والی وغیره او غیرها یا د بل څه وجه باندې لکه قسم یې کړی که زه ستا مالک شوم ته به ازادي. لأن العقد يمين معنى شرط وجزاء يمين یې کړی. لأن العقد وضع لتحصيل الربح وجه دا د بی عقد د دې دپاره وضع شوی مضاربت ما ته به بره ګورئ چې ګټه حاصله شي او دغه شان غلام اخیستلو کې ګټه نه حاصلېږي. ګټه هله حاصلېږي چې یو شی والي بې خرڅ کړي، دا چې واخیستله مخکې خرڅولی نه شي نو ګټه خو ونه شو. لأن العقد ځکه عقد مضاربت چې دی وضع دا وضع شوی دی لتحصیل الربح دې دپاره چې ګټه حاصله شي وذلک او دا ګټه حاصلېدل بالتصرف مرة بعد أخرى دا لکېږي چې تصرف وکړي یو پیره پس د بل نه وایخلي خرڅې کړي ولا يتحقق او دا تصرف یو پیره پس د بل نه اخیستل خرڅول فيه په دې غلام کې ولا يتحقق نه متحققي فيه په دې غلام کې لعتقې ځکه دا خو ډایرک ازادېږي پې. ولهذا دغه وجه ده لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يملك بالقبض. مولوي صاحب مضارب داسې شی هم نشي اخیستلی چې په هغې باندې مشتري قبضه وکړي او مالک نه جوړېږي نو مضارب هم نشي اخیستلی. لکه شراب که واخلي مشتري مالک جوړېږي د شرابو نو مضارب یې نشي اخیستلی ځکه مالک دا رب المال نه جوړېږي. همدغه شان مرداره که واخلي نو سړی مالک جوړېږي نو مضارب دا شی هم نشي اخیستلی، ګټه پکې نشته. ولهذا دغه وجه ده یعنی تحصیل د ربح پکې نشته. لا يدخل نه داخلېږي په مضاربت کې شراء ما اخیستل هغه شي لا یملکو چې سړی مالک نه جوړېږي یا دا مضارب مالک نه جوړ یا بس داسې وایي چې سړی مالک نه جوړېږي د قبضې په وجه. که شراء الخمر لکه شراب اخیستل والشراء بالمیتة مردار اخیستل او یا په مردار باندې اخیستل. دلته والشراء بالمیتة معنا مردار سمن جوړ کې په هغې الي یا په مرداره باندې چې سړی کم شي الي کم شی چې اخلي اگر چې هغه صحیح بیا مالک نه جوړېږي نو مضارب داسې کارونه نشي کولی. البته که به یې فاسده وکړله نو بس بیا ټیک ده، اگر چې نه دی کوي خو که ویې کړه صحیح ده. ولې به یې فاسده کې سړی ګټه کولی شي که نه که مخکې خرڅه کړي مبیعه کې مې چې به یې فاسده باندې اخیستې ده او ګټه یې وله وکړله منځ ته ګټه راغله او که نور څه نه وي قبضې سره سړی مالک جوړېږي. بخلاف البيع الفاسد لأنه ځکه چې يمكنه ممکنه ده مضارب ته بیع او د دې خرڅول. لأنه بیع فاسده چې دا يمكنه ممکنه ده مضارب ته بیع او د دې خرڅول. بیع فاسده کې چې کوم مبيعه وي بعد قبل لأنه شان دا داسې وایي ممکنه ده مضارب ته بیعه د هغې مبيع کې چې به بیع فاسده حاصله کړي اخیستې بعد قبضه کله چې به قبضه وکړي نو بس مخکې خرڅولی شي. فيتحقق المقصود حاصلېږي چې ګټه ده. قال قدري مولا فرمایي ولو فعل صار مشتريا. ښه موږ ویل داسې څوک بنالي چې هغه په رب المال ازادېږي که واخیستلو نه بیا دا به د مشتري ذاتي دا به د مضارب ذاتي حسابېږي. رب المال نه به نه وي د دغه مضاربت پیسې چې دي که نه داسې وایه که دغه شان غلام یې واخیستلو کوم چې په رب المال ازادېږي
دا به داسې چې لکه مضارب ځان له واخیستله د مضاربت نه دی مضاربت پیسې به هم نه ادا کوي خپلې به ادا کوي ذاتي ولو فعل که چېرې دغه کار یې وکړله دغه غلام یې واخیستلو صار مشتریان دا به وګرځي اخیستونکی نفسې ځان دپاره دون المضاربة مضاربت دپاره به نه وي وجه لأن الشراء متى وجد شراء چې کله موجوده شي که نه نفاذا داسې حال کې چې نافظه وي کله چې یو شراء موجوده شي او نافظه په مشتري نو هغې کې چې څوک مشتري په هغه نافظېږي نو بس دلته مضارب مشتري دی نو به نه نافظېږي ځکه شراء چې دا متى وجد نفاذا دا چې موجوده چې داسې حال کې چې نافظه هم وي په مشتري باندې نو بس دلته به هم نافظېږي نفذ علیه په مضارب به هم نافظېږي لکه کله چې وکیل بالشراء خپل موکل مخالفت وکړي نو کوم شی والي هغه به د وکیل حسابېږي موکل دلته مضارب به حسابېږي مضاربت نه به نه وي کالوکیل بالشراء لکه وکیل بالشراء اذا خالف کله چې دا مخالفت وکړي تاسو پوهېږئ مخکې راځئ قال قدرهما فرمایي فإن كان في المال ربح لم يجوز له أن يشتري من يعتق عليه کچری په مال کې ربح شوی مضاربت کې بیا خو پکې د مضارب حصه هم جوړه شوې ده داسې ده که نه اوس چې د دې نه اخوا څه الي نو د مضارب په حصه کې هم هغه راځي لکه ګټه پکې راغلې نو دغه شان صورت کې یعنې چې کله په مال کې ربح وشوه ګټه وشوه نو مضارب داسې کسم نشي اخیستلی چې په مضارب ازادېږي مطلب خپل ورور پلار وغیره دا صحیح پوهېږي فإن كان في المال ربح كشرب مال کې ګټه وه لم يجوز له مضارب نه ده جایز أن يشتري چې والي من هغه څوک یعتق چې ازادېږي علیه په مضارب باندې ولې لأنه یعتق علیه نصیبه ځکه ازادېږي په مضارب باندې وحصه د مضارب هغه به ازاده شي که نه مضارب په حصه کې چې راغلی اگر چې مثلا 1000 روپۍ وله ورکړي مضاربت کې او هغې کې ګټه وشوله 2000 روپۍ ټولې جوړې شولې نو 500 د دي او 500 ګټه د رب المال ده او د رب المال خپلې 1000 روپۍ هم دي نو درې حصې د رب المال شوي یوه حصه د چا ده د مضارب ده نو اوس که په 2000 روپۍ باندې داسې غلام والي چې په مضارب ازادېږي مضارب ورور پلار دی د مضارب حصه به ازادې شي څلورمه حصه باقي درې حصې به د رب المال پاتې شي که نه اوس به هغه څه کوي هغه غریب باندې امام صاحب باندې باندې د جزي قبلۍ صحیح ده څلورمه حصه غلام آزاد دی باقي درې حصې رانه دی د رب المال والا حصه خو رب المال حصه ګډه وډه شو که نه څه مطلب اوس به ورته وایي چې زه بس همداسې دی زه هم مفته کې ازادوم یا به دا کوي یا به ورته وایي ازادوم دی خو پیسې به خپل حصه پیسې به ماله ګټې بهرحال حصې به ګډه وډه کړه او د صاحبانو په نظم باندې خو دا هېڅ تجزي نه قبلوي چې بعضې دي ازاد وي بعضې دي نه وي نو څلورمه حصه چې د مضارب ازاده شوله د رب المال درې حصې هم ازادې شوې نو نقصان رب المال ته ورکړی شو که نو وایي لأنه یعتق ځکه ازادېږي علیه په مضارب باندې نصیبه حصه د مضارب ویفسد او فاسدېږي نصیب رب المال حصه د رب المال یا خو به فاسده شي څنګه چې امام صاحب وایي او یعتق یا به باقاعده ازاده شي صاحبانو د په نظم باندې علی الاختلاف المعروف څنګه چې معروف اختلاف دی امام صاحب صاحبانو په منځ کې فیمتنع التصرف لنډه دا ده دا کار کول چې دا غلام مخکې بچا باندې خرڅول دا نشي کولی ګټه خو هله کېږي چې دا غلام اوس مخکې بچا خرڅ کړي او څه ګټه وشي هغه نه کېږي مقصود حاصل نه شو فیمتنع ومنع بشي تصرف فلا يحصل المقصود المقصود ربح دا به حاصل نه شي وإن اشتراهم زمن مال المضاربة کوای خستو نو به دغه شان ګوره په مال مضاربت کې نفع شوي او مونږ ویل نه ده جایز چې داسې څوک والي چې به مضارب ازادېږي خو که وای خیستلو ټول به د دې حسابېږي لانجه ټوله به لانجه به دله راځي مانه کومې پیسې لګولې دي به خپلې لګوي او مضاربت پیسې به واپس برابروي مثلا په 2000 غلام واخیستو که نه نو دا 2000 روپۍ که مضاربت د پیسو نه ورکړي نور 2000 به راوړي مضاربت کې به واپس واچوي او که نه یې ورکړي ادایګي د خپلو روپو نه وکړي وإن اشتراهم کچری مضارب دغه شان کسان واخیستل زمینه مال المضاربت د مال مضاربت زمین به جوړیږي وجه سره لأنه يسير مشتريا ځکه دې وخت د مضارب ګرځي اخیستون کې
العبد د غلام العبد دې کنه لگا کلیل عبد دې العبد ټیک د لیل چې چاغي کې صحیح کوي کا لنفسي ورسشتا دا ګرځي مشتری غلام د بار مشتری د غلام ګرځي ځان د بار فیزمنو نظامین بجول شي بالنقد من مال المضاربه د دې د وجه نه چې شي غیست ځان لده او نقد کړي پیسې د مال مضاربت نه دي خلم ده کنه او کچري وان لم يكن في المال ربح جاز يشتريهم مال کی ګټه لنه ده شي 0 روپۍ ورکړي مضاربت کې مق پرتی دي اوس کده سي غلام والی چې په مضارب باندې ازادي کې راخستل شي لکه د مضارب خو ځان لنه دي ګټه شوی نه ده ټول ملک د چا جوړیږي رب المال په هغه نه ازاديږي بس وادي لی واپس خرڅ کی وان لم يكن في المال کشرنا وبمال کې ربح کټه جاز جائز د مضارب د بار ایشتریهم چا خلق والیکم چې مضارب ازاديږي لانه لا مانع من التصرف زکه مانع نشته د تصرفنا اخستننا ولي اذ لا شرکت له ځکه شرکت د مضارب نشته فيه بده مال کلا لیاتقه چې به آزاد شي دا غلام علیه په مضارب باندې برحال یو معنی په وجه ولنه جائز نه وجه استوى معنی ختم شو فإن زادت قيمتهم بعد الشراء اتق نصيبهم منهم مال کې ګټه نشته نو جائز ده چې د غلام والی په مضارب آزادیږي کنه نه دا واخستو 0 روپۍ ورسوي په ذریعہ غلام واخست بیل دی غلام قیمت بر وخته 0 په دې معنی مثلا 1200 تلاړي نو څه او په نیمه معنی نسل پیسه په کې رچام پیدا شوله 12 وایسا دا د مضارب هم پیدا شو نو مضارب باندې ایسا آزاد شو رب المال ایسا د صاحبینو په نظم آزاد شوله او یا د امام سے په نظم باندې ولګړه وړه کړل اوس به تاوان در مضارب نه لیکنه وینه بیلی ځکه مضارب خو دې کې دغه صنعت خو نو دغه کار کردار پکې نو چې ځان مالک جوړ کړي او خود به خدا د دې عقد په وجه باندې مالک جوړ شي دا عقد حکم دا چې سبب کې د مضاربي په دې ګټه کې او به دغه په حکم کې غلام کې به میڅه د مضاربي او غلام کې چې څه د مضارب شو هغه باندې خپل آزاد او د بل باندې مزاد یا نقصان پکې رااله نو که تاسو سوچ وې دي کې د مضارب څخه کردار نشته نو تاوان په مضارب باندې ناراضي ګورې وته فإن زادت کچریزیت چې قیمت دغه کسانو کوم چې مضارب باندې ازادي کې هغه خستیو بعد الشراء پس د شراء نه قیمت زیات شي نو عتقه آزاد بچي نصیب موسی د مضارب منهم د دیونه چې څومره جوړېدله ولی لملک ځکه مضارب مالک شو بعد قریبه د بازي قریب خپل آزاد شو به ولم يزمن زامن بن جوړيږي رب المال د رب المال لپاره شین د شي ولی لانه ولا صنع من جهته ځکه څه صنع نه وا څه کردار نو د مضارب د طرفه فی زیاده القیمت د شي د قیمت په زیاتې دو کې لانجه د شي د قیمت لانجه چې جوړ کړل د شي قیمت زیاتې دو جوړ کړه هغه کې د مضارب څه کردار نو به چې د مضارب کې مېسه کې زیاتواله رااله د مضارب بیسه کې زیاتواله مطلب مضارب بیسه جوړه شو لیکن دغه څه کردار نو هغه به 0 په ورکړې وي بزري غلام اخیستم دي الله پاک د څه وکړي چې مارکیټ کې د غلام قیمت اوچت شو د خو څه نه دی کړی پوهیږي کنه به کمانه ولا لانه لا صنع زکه کردار نشته من جهه د مضارب د طرفه په زیادت د قیمت کې ولا په ملکی او نه کردار شته چې په ملک د مضارب کې زیادت رااله دي کې دغه کردار نشته لان هذا شيء زکه دا ملک زیاتېدل دا داسې یو شی دی اثبت من طریق الحكم دا ثابت شلو د عقد مضاربت د حکم په لار هغه کې رااله خطبه خدا فصار كما اذا ورثه ما غيره لکه سره وارث جوړ شي بل سره څه مطلب وګورئ بالفرض والتقدير د پلار وین زیاده او نکاح ور سره کړی پلار وفات شو نه د او د ورور دا وینځ شریک شو کنه خو خزه چې او بچیم ته شویل دي کدی نه او مې ولده ده او مې ولده خو سره به نشي خرڅولې نو دا خپل یې نشي خرڅولې ما بل مل ورور چې دی نشي خرڅولې دا یې څنګه ډوډ کړل کنه خو بده کې د څه کردار وو نو تاوان په دغه مسله کې نشته کوم چې اوس ویلا هم دغه شازمون د کتابونو مسله کې تاوان نشته تاسو به ثم عشان بلغوري مو بکنه كامرأة اشترت ابن زوجها
دا مله بل سره جوړ بدل دی بل سره لیکلی لاندې یوه ښځه ده د خاوند زی واخیستله فماتت اشترت یوې ښځې واخیستلو ابن زوجها د خاوند زوی واخیستو یم د خپل خاوند یې د بل ښځې د زوی غلام و چېرته د وینځې نه و مثلا هغه یې واخیستلو نو بس د دې ښځې غلام شو صحیح شو بې فماتت دا ښځه مړه شوله وترکت زوجا واخا ورثو کې خاوند هم پاتې شو او ورثو کې ورور هم پاتې شو نو د خاوند هم په دې غلام کیسه شوله او د ورور یې هم ده خو د خاوند یې الټه زوی دی په هغه باندې ازاد شه نو ورور باندې به د صحابیانو په نظم باندې ازادېږي هغه د امام صاحب په نظم باندې پکې دغه نقصان راځي خو د خاوند نه په دې کې څه صنعت د خاوند نه و کردار نه و تاوان دې نشي رسېدلی خو صحیح شو که نه بل مثال هم صحیح کړه قال امام محمد رحمه الله فرمایي دغه د کوم ځای ته ورسېدو ويسعى العبد دا اوپرې دی ويسعى العبد في قيمة نصيبه منه البته دا غلام با د رب المال پیسې کې محنت کوي او خپل روپۍ برابرې 1000 روپۍ ولا ورکړې وي غلام قیمت 1200 ته ورسېدلو 100 روپۍ پکې د مضارب جوړې شوي 1100 روپۍ سلخ ګټه او زر خپلې دا د چا شو رب المال اوس دا غلام خو آزاد شو یعنی دی آزاد خدا امام صاحب په نظم باندې نه دی آزاد خو دې خرڅول وایي مخکې نه شي که نه دې غلام ته به وایي لاړ شه 1100 روپۍ وګټه بس بیا به تا پرېږدي هغه رب المال ته راوړي ویسعى العبد دا غلام به کوشش کوي په قیمت نصیبه په قیمت د نصیب خپل کې منه قیمت د نصیب د رب المال کې منه په دکې چې کومه وه دکې کومه حصه وه لأنه احتبست وجداد دی غلام بند کړلو مالیته لأنه احتبست مالیته لأنه شان دا دی احتبست بند شو مالیته مالیت د غلامین د غلام سره د غلام مالیت هم غلام سره بند دی دا حالانکه دی د رب المال مالیت د غلام خو د رب المال او بند شو د چا سره غلام سره ځکه نشي خرڅولی نو فیسعى دا غلام به کوشش کوي فيه بلغ بقايا مالك كما في وراثة لك څنګه چې وراثت کې دا مسله ده مخکې مو ویل کنه هغه کې صورت کې دغه حکم دی غالب خپل آزاد شو نو دی چې خزي په ورور مزاد شي د خزي ورور کوم څه جوړه ده هغه کې به کوشش کوي پیسې به ګټي وغیرہ به ورکړي قال فإن